السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا خو جدید سیستم دی، ټانکیانې چې وي هغه جوړې سوي وي، پورته ټانکیانې کښته ټانکیانې، او دا چې کوم وخت نجاست په دې کې ولویږي بیا د دې د صفایي طریقه مشکله ډیره وي او اوبه هم کاختې وي. نو د دې دپاره علما کرامو یوه اسانه طریقه چې د هغه ذکر کړې ده هغه دا چې د دغه ټانکۍ څخه اول هغه نجاست چې دی هغه راوباسه، هغه مرداري چې د هغه راوباسه. چې هغه مرداري دې راویستله بیا د موټر یا د مشین یا د هینډ پمپ په ذریعه سره او بمبې په ذریعه سره و دې ته اوبه چې دي صفا اوبه ورشروع کړه. په دغه وخت کې چې اوبه د ټانکۍ ته ورروانې هلته د ټانکۍ نلکه خلاصه کړه یا یو بل وال مال خلاص کړه چې هغه اوبه ځینې روانې. نو دا ټولې د ټانکۍ اوبه به جاري سي، یو منټ دوه منټه قدر دغه عمل وسي. نو دا ټولې اوبه چې دي هغه پاکې شمارل کیږي، خو په دا شرط باندې چې د نجاست رنګ خوند بوی به نه ښکاره کیږي. او که چیرې دا رنګه وي چې په برمه کې یا په څا کې یو نجاست ولویږي، هغه نجاست راکښل ناممکنه وي، مشکل وي. د هغه د پاکۍ طریقه بیا علما کرامو دا ذکر کړې ده چې یو خو دومره اندازه قدر و هغه ته انتظار وسي چې دغه شی په هغه کې خټه سي او ختم سي، بیا پاک وشمرل سي. دویمه طریقه اسانه طریقه هغه دا چې کوم وخت د اوبو کاختې وي یا د غیر مشکل وي یو ځای، نو هغه دا طریقه باندې هم عمل شي هغه کوی سي چې کوم وخت دا ماشین ورباندې سټارټ سي نو یو منټ دوه منټه قدر چې دی دغه اوبه مردارې شمارل کیږي. بیا چې کوم وخت ماشین ودرېدی بیا دغه اوبه مردارې شمارل کیږي. دا یو منټ دوه منټه بعد چې کومې اوبه نورې را روانې دي دا اوبه صفا شمارل کیږي. مثلا په یو برمه کې چې دی هغه پښې لس وله، اوس دا پښې نه راخیږي، نو دی د ماشین پرې سټارټ کړي، یو منټ دوه منټه د انتظار ورته وکړي. یو منټ دوه منټه چې دا اوبه را روانې دغه اولې اوبه چې دا مردارې دي، بیا چې د دې وروسته کومې اوبه را روان دي ګنټه دوې درې دا ګرد بیا پاک شمارل کیږي. بیا چې کوم وخت برته ماشین بند سلو برته هغه اوبه چې په دا برمه کې دننه ولاړې دي هغه مردارې شمارل کیږي. بیا چې دویم وخت تا بیا یې سټارټ کړله بیا یو منټ دوه منټه بیا مردارې دي، بیا دغه وروسته ګردې پاکې دي، بیا چې ودرېدله بیا مردارې دي. دغه طریقه چې ده در هغه ساعته پورې د دوی کار ځینې اخلي چې در څو پورې دغه ایوان په دغه کې اوبو کې خټې ځینې جوړیږي او د ختمیږي. السلام علیکم ورحمت الله.